بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو سره خوږو اوریدونکو یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د سون اف ام ریډیو نیټورک دی او سره تاسو زموږ د فیسبوک د لارې دغه خپرونه ګوري او په اف ام 9689.4 ډبل فریکوینسیز باندې زموږ دغه غږ چې کوم دی تاسو د خیبر پښتونخوا په زیاترو سیمو کې اورئ. د خیبر جنان یو سپیشل پروګرام چې کوم د جمعې په شپه باندې تاسو لپاره وړاندې کیږي او دغه پروګرام چې کوم دی په دې کې زموږ کوشش دی چې د خپل معاشرې یو داسې کریکټر په د سټوډیو ته راوبلو چې هغه زموږ معاشرې ته نقصان رواني هغه ته په خپله باندې پته وي یا نه خو د هغه په وجه باندې معاشره کې چې کوم دی ډسټربنس پیدا شوی نو او دغه کې الحمدلله موږ کامیاب یو. د کامیابۍ چې کوم ثبوت دی هغه تاسو خلک کې چې کوم تاسو فیډبیک موږ له راکوئ تاسو کالز موږ ته راځي په نورو پروګرامونو کې تاسو د دغې پروګرام ذکر کوئ او سره د کمنټس موږ ګورو. د دې نه علاوه چې کله تاسو سره ملاقات هم داسې هم کېږي نو تاسو د دې پروګرام ذکر کوئ. ټولو نه غټه خبره چې په دې کې زموږ د ټولو په شریکه باندې ماما صدررحمان شینو ماما ناست چې چېرته د هغوی ناست دی هغه محفل به ولې ښایسته نه وي هغه محفل به ولې نه کامیابېږي. ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر افتخار خان څنګه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ الله کرنه. نننی سلام کې مې لږ شانې دغه شته لکه وزن و هغه نور کله مې خو نور کله لږ سخت دي که نه نن نرم و نن نرم دا د ګرمۍ وجه ده. نن د اجازت لکه نشته پګلو کړی هغه تاسو نه اجازت د ګرمۍ پګلو کړی خو نه دن الحمدلله ښه نور ښې طبیعت ته ښه دی. ګرمي خو زه هم د الله نعمت دی الحمدلله. بس یاره چې دا بعض خلک خو دام وایي که نه چې ګرمي دا ده او ګرمي دا ده هلکه نعمتونه دي پکې حقیقت دی په دې کې امونه دي انګور دي سوغات دي پکې دغه ښکاره نعمتونه دي که دا ښکاره نه نعمتونه بیا زما دي. وجود ته څومره ګټه ده او زمونږ اکانومي کار روزګار ته څومره ګټه ده او بل داسې ډېر خبرې دي چې د انسان علم هغې ته نه رسي. بل ماما تاسو به یو خبره کتلې دی یو عام فهم دی د خلکو په ذهن کې وده د الله تعالی طرف نه عذاب ده. نو زه هم د عذاب سره په دې ورځو کې راځي د ګرمۍ تاسو ګورئ په دې چې کوم یخ علاقې دي هلته بیا نشته صرف دلته به راځي دا نظام دی په خپله په عذاب کې مبتلا یي او نو هغه وایي چې دا عذاب دی دا نظام دی که نه او نظام دی نو د هر کال په دې ورځو کې دا ګرمي راځي او ستاسو یم ده ته څه وکړې چې ته وایې دا دغه دی او دا د الله ته څنګه فیصله کې چپ شه که نه درځم درپسې ښه طبیعت دې ښه دی. شکر دا خبره مې دې پوره کوله. او. نور کله خو چې ماما سره مونږ کینو نو اول ته اجازت والو پروګرام چې ماما خپل باندې پروډوس کوي موږ ته ډایرکشن هم ښیي چې داسې وکړي داسې وکړي. افتخار خان ته وایي چې ته وایې چې پیسې رانه غواړي او یقین په رب وکړه رب ډېر پاک ذات دی بشکره چې زمانه ستا ایکسپیرینس زیات دی الحمدلله. ګوره دا صفا خبره ده او زه چې تا سره ناست یم نو زه تا نه زده کړه کوم لکه چاته ونه وې یو روپۍ هم درنه نهالم که نه خو ته ډېر لکه ماشاءالله پوهې په دې خبره او ته چې د بل عزت کوي نو پوه شه چې خپل عزت کوې څوک چې د چا عزت وکړي پوه شه چې خپل عزت وکړو. هغه یو وی کنه چې سره چې سي هغه بل له مغه ورګونې شي نو ماما تاسو خو زموږ په پښتنو باندې زموږ په ټولو پښتنو کوم ځکه دي څوک پښتو باندې پويږي وای په ټولو باندې ډېر لوی احسانات دي د اوس نه د ډېر وخت نه. ماما د ټیکنالوژي چې څومره ترقی کوي لکه په خوا چې کوم دی ایسم نو بیا پی ټی سیل کې سره لاین لینډ کې او لکه ساده ټلیفون راغو او جی بیا به سره غټ موبایل به چا سره چې موبایل نو خلک به تماشې لره ته جوړ دي کستو ګوري په 200 بکېدو کنه ښه موبایل 200 خجی د سلورو ته وختو مونږ به ته حیران چې خدای دا لاسه دي په سلور سو مسو کخلی لکه یو سړی راغونو خبرې کولې مې دا ټیک لیونه دي چې مې وکړه موبایل یې وخت نیولیو کنه ځکه نه شي چې ته پته نه وایي بیا ترقی برای ترقی نو راځه ورپسې اوس راشه مامازوی دی لیونې دی اوس موبایل ته خبر رااله او په دې کې موبایل کې که تاسو ګورئ ماما زموږ په ژوند کې د دې ډېر لوی کردار دی لکه داسې ډېر خلک دي چې ډېر خلک نه بلکې ټول خلک داسې دي چې هغه دې ټایم کې د موبایل په شیشه باندې زموږ دغه پروګرام ګوري د خپرونه ګوري د دنیا د حالاتو نه خبر شول د دنیا د رسم رواج نه خبر شول ټول نه غټه خبره ماما ګوله کار روزګار پې روان دی په موبایل باندې پې روان دی چې د کار روزګار دپاره استعمالوي او همدا وایم لکه زه هغه دغه مثبت سایډونه ښیم راځه ورپسې خو په دې کې تاسو ګورئ مختلف قسمه ایپس دي چې هغه د هغې مختلفو مقاصدو ته جوړ شوي په هغې کې فیسبوک دی زموږ دا وټس اپ دي دغه شیان پکې ټیک ټاک دی او ټیک ټاک باندې که تاسو ګورئ زه ګورم اکثر چې څومره داسې د بهرني ملکونو هنرمند دي که هغه ترکاڼان دي که هغه بل څه دي خپل هغه فن
د فن مظاهره کوي خو هغه کې سوي بیک سایډ ته صحیح دا سدا نیو خدای چې کم کسان دي لکه مطلب اوس یو کس سرګان دی او هغه په خپل باندې سکول چرته داسې یو کالج ته نه تل چې هغه زده کړه کړي نو دا دغه لپاره سکول شو دغه لپاره کالج شو دغه لپاره یو یونیورسيټي شو کنه دغه شانته ټیچرز دی په مختلف قسم ټاپکس دي هغه د میثس دي او غیره غیره تاسو ورپسې ورځي د هر یو لیول د هر جبه دغه چې کوم تاسو په کې ملاويږي مطلب چې تاسو د میثس کې درته مسله ده او د لسم کلاس کې تاسو یې مطلب کې ورکه چې دا ټاپک ته نو پښتو کې اردو کې انګلیش کې انګلیش خدامو چې ټیک ټاک کو دی باره کې څه خیال نو وایم چې دا د دې چې کوم مقاصد دي کنه هغه خلکو ته ګټه واغستې دغه شان بیا زموږ علماء کرام دي ابي موږ دا ځنې داسې خبرې چې هغه موږ نو خبرته نه موږ دا غخې چې دا مسله داسې ده تاسو که داسې او کې دا بداسي احادیث د ورځې په تاسو ګوري خامخا د ډېر سروي حدیث به کوم مخې تاسو ته راځي دا یو ډېر غټ کار په روان دي خو د بده مرغه زموږ ځنې ناپوهه خلک چې هغه سره د دې لپاره چې هغه په ولسته کسان به وي چې لکه ته خو هغه ټیک ټاکر نه کنه او زما دومره لایکس پیرال دومره ویډیو می خلکو کتله دا غیره پر داسې حرکت کوي چې پای کې اخلاقی معاشرتی نقصان هم دی او د جانی او خاندانی د خپل ذات ته او د کورنۍ ته عموم نقصان دی ګوره چې تاسو ډیرو کوته ټیک ټاک کرم چې سمره دي کې خمچ دانا او بالکل ټول داسې دي کې خمچ تاسو خبرو کا جی جی خود داسې کسانم پکشتره چې هغه خودکشیان مو کې بالکل ځان نه وشتو بالکل او بیا شاشاته چې ټیک ټاک جوړي په سمندر کې پریوتی بالکل د برچ دریم چت پریوتل گاډوال نو دې باره کې قدم خبرو کا چرته مونږ ولې داسې کوو همدا سه ماما چې لکه دا وګوري کنده دا به مقصد کارونه دي لکه زما که په ذهن کې دی چې زما مشهور شموله ست کسان می او پیژنې دا غي د پاره اوس ماما ساسو مثال مونږ ماشاءالله چې څوک پښتانه خو پرې د چې څوک په پښتو لګ ډیر پويږي نو تاسو شخصیت نه اسماعیل شاهد سے شخصیت نه دا زموږ نور ډیر مشران دي هغه پیژني یو ګټور کار کړی دی زموږ د پښتو ژبې لپاره نو دغه شان دي چې چرته تاسو سره ډیر داسې کردارونه ماما چې براغلی خو دا خپل شخصي کردار به ټیکنو نو هغه چاونه پیژني چاونه نازولو کنه او افتخار خان جی ډیر خلک پیسې ګټي بالکل کم خلک نوم ګټي نو د پیسو نه د نوم خره نوم پاتې کیږي پیسې نه پاتې ختم شو پیسې به نزی لګي بدنه کنه او نوم داسې سیس د څنګه چې موږ تر بزرګانو پاک نمونه خسته پاتې دي څنګه په عمل کو یا دا شخصیات چې دا غوي د خپل قوم د پاره د خپل ملک د پاره سکړي اته حیات تر څو پر دنیا قائم دایمه دا پاتې نو زه دا وایم د خلکو ته چې تاسو دا غواړي چې زما د فیملی او شزري مشهور شمه پنځه کسان دي مو پیژنې نو دغه لپاره نورم ډېر لارې دي لکه څنګه چې ما دا یو لیست جوړ کړ چې دا خلک دي په ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې هغه سم خولي کارونه کوي موږ ډیرول ما کرام چې کوم نه د فیسبوک د لارې پیژنو نور د پته نشي دا په کوم جماعت کې یا کوم مدرسه کې ډیر داسې پروفیسوران دي چې هغه د ټیک ټاک د لارې د فیسبوک د لارې پیژنو دا د پته نشي کوم یونیورسيټي کې سبق خي دا ډیر ټیچرز دي د سکول د لیول چې هغه زه خپل باندې پیژنم ډیر زده کړه نه کوم ډیر ټاپکس ډیر خبرې داسې چې هغه زموږ مخې لرازي ګورو دغه شان دي نیوز دي دغه شان سپورتس دي د جهان خبر دي زموږ په دې ریډیو کې ما تاسو کتلی زموږ ډیر نامور صحافیان دي الحمدلله زموږ د کوم پروډوسر دي دوی خپل باندې هر خپل سوشل اکاونټ دی او وی خپل جوړي او خپل کانټینټ وی کنه نو موږ معلومات هم راګي دغه ملګریم چې مخې تراشي خوشاله شو په چې دا ګوره زموږ ملګری د ماشاءالله خپل کانټینټ جوړ کړي معلومات هم راګي او شیر هم کو او په شرکتو باندې فخر کو چې زموږ ملګری دی او ماشاءالله خپل کانټینټ جوړ کستا سو یاد یې وخت کې بته ویا بنوي کور کنه چې پرده ډیره د خلکو جوړاو بالکل په معاشره کې بالکل انداسه پرده بوا څوک به پرده کول نه چا بالکل څوک بچارو سوا کول نه بالکل حکم هم داده بالکل که یو سړی دغه کې ته په پرده راواله بالکل د دې موبایل زما یو شکایت ته شکایت دار چې ډیر کم خلک دي زیات نه دي کې خمشته چې هغه بے پردگی خوري داسې سیس بتاته خو چې ساز امیر به نه مني تا کله سوچ هم نه کړي سوشل میډیا باندې هغه ته وګوري تا به حیران کی په خوا به پردی وي او چې ته سو کې ټیک د تا ښکارا کو خو تا دا غټولې بونه ښکارا کو تا هغه په شرمونو چې دا د زوی دی دا د زوم خورکه دی یا بچی ده دی دا د واقعیت داسې مونږ بل نه خبرېدو بالکل که چېرته چا به څه د نن شل دېرش کاله څلوېښت کاله وړاندې
دل براغلو سیلای براله ورځې براله سیلای به یو والله یار چا سره چا ظلم کړی دی چرته څه شوي دي یار بالکل همداسې به که نه اوس ته وګوره په دې سوشل میډیا هر طرف تفراتفري ده دلته یې دا وکړو دلته یې دا وکړو دلته یې دا وکړو دلته به دا وکړو لکه دې شي نه زما دغه دی بل کومنټ ته وګوره تشه کنځل چې کنځلو نه بغیر هلکه که ښه نشي کولی بد مه کوه داسې کسان مو کو ډېر عزتمند دي هغوی پسې لیکلي دي بالکل کنځلې ورپسې کړي دي اوس تا داسې اوس تا ولې ستا ورسره ما ګوري هر چا یو خپله نظریه ده که ولې داسې کوئ او ته خپل نظریې مطابق چې کوم دی آزاد دی که یو سیاسي پارټي ده ستا خوښه ده ستا نه خوښه یو سیاسي لیډر دی ستا خوښ دی نه خوښ ته د هغه په فیکټس اینډ فیګر تا سره یې په هغې باندې خبره وکړه چې دا کس ته دا کرپشن کړی دی یا دا غلطي ده مخې ته راوړه خو د کنځلو حق چې کوم دی په یو قانون هم چې کوم ولې ورته کوې یو مذهب هم تعالی د دې خبرې اجازت نه ده چې ته یو کس خور او مور یاده کړه کنځلې وکړو بالکل یادوي ورته ما یو ویډیو شیر کا صحیح ده او هغه هر یو کس دی اما شیر کو زما خوښ دی نو ما شیر کو ته لاندې په کمنټ اډو کوه مه کنه ستا نه خوښ مه پې کوه او یا زه غلط یم نو زما د اصلاح دپاره داسې یو خبره وکړه چې هغه زه ومنم چې واقعي زما دا کوم دا کس زما خوښ دی دکې خو دا ډېر عیبونه دي دکې خو دا غلطي ده خو ثبوت سره که غلطیانې وي که نه او ته به یې غلطیانې نښې هغې غلطیانې الله ته پته ده که نه سیاسي خو ماما داسې که نه دا سیاسي کسان داسې چونکې دا د ټولو وي لکه سیاسي شخصیت چې کوم وي دا نشي ویلی یا یو داسې مشهور کس چې هغه ډېر مشهور وي نو هغه صرف د خپل ذات نه وي د هغه د ذات معنی نه د هغه چې کوم د عهده ده د هغې یادوم هغه باره کې تا سره څه ثبوت وي چې د دې کس خو دا کرپشن کړی دی یا داسې دی یا داسې دی که نه نو ما ته ووایه نو کیدای شي زما د هغه نه زړه موړ شي چې دا کس په غلطه دی یا زه په غلطه یم خو د کنځلو جواز ما ته کنځلې کول یا هغه کس ته چا ویډیو ما شیر کړې ده د هغې تا سره اجازت نشته یو دغه نو هغه ما وکتو نو 22 کومنټ پې راغلی و یو ورته ماشاءالله لیکلی و نور ټول کنځلې وي ستا دا ته دا ته دا ته مړه ته ملا دا ډېر خفه شوم چې ستاسو خبره د کنځلې ولې خیر دی که ښه نه شي کولی بد هم مه کوه که نه بس نه دی خوښ مې ګوره او ګورې خو دې کتو غلی شه ښه در باندې نه لګي که نه غلی شه تاسو ګوري ماما زه د چا نظریه د چا سوچ چې کوم دی په خپل سوچ ته نشي بدلولی او که ما سره ثبوت یې که نه دی یو خبرې دلایل ما سره دلایل یو خبرې دلایل ما سره دلیل ما سره دلایل زه به ورته کښېنم چې دا دلایل دي باقي ستا خپله خوښه ده که نه نن سبا لکه ورور تاسو ګورئ یو پارټۍ کې به کور کې یو ورور به د یو وي بل به د بلي بل د بلي بس ته به څه کوې لکه ته به هغه پارټۍ بس خبرې کوې کنځلې کوې نو دغه خو ستا روغ رالو هغه پارټۍ د هغه ده که نه اوس د یو پارټۍ مشر پسې کنځلې کوې نو هغه د ده سره عقیدت دی د دغه خوښ دی پارټۍ والا که نه نو ته هغه ته کنځلې کوې نو دا دغه مشر شو کنځلې ورته کوي او ستا پارټۍ مشر ته کنځلې کوي دغه شانې سلسله روانې بیا د مشرانو خبره شروع شي نو بیا خویندو میندو ته پکې کیسه راشي ښه ولې ضرورت څه دی د دې خبرې ثبوت دی ماما که نه چې مونږ په کم لیول باندې یو که چېرته دغه خلک چې کوم دا کنځلې کوي چې ګنده کمنټس کوي که دا هم دا وي چې زه پښتون یم او زه ډېر عزتدار یم او زه یو قدردان یم او زه یو غیرتي یم نو ما ته خو ناممکنه ښکاري بالکل داسې نه دا غلط دی په دې خبره باندې نو دې خلکو ته خواست دی چې خیر دی که ښه نشي لیکلی نو بد مه لیکئ بالکل د چا زړه ازاري دل ازاري مه کوئ که دل ازاري مو وکړه غرق بشي نو د ازار نه چا بازار نه دی موندلی تاسو ماما هغه خبره وکړه چې او هر چې بل ازاروي هغه ازار شي واه هر چې بل ازاروي هغه ازار شي د ازار چا بازار نه دی موندلی نه دی نو د خدای نیکبختو ولې داسې کوئ او څه فایده ده درته ښه ته ماته فایده وښیه لکه فایده څه ده دې کې څه فایده ده ستا نقصان دی ستا د دنیا هم نقصان دی او تا ته خلک هم بیا وایي چې هسې لیکلي مړه دا خلک د سوچو کې دا ذهني مریضان شوي دي ذهني مریضان شوي دي دا د سوچو کې لکه ته هېڅ بیسه هېڅ داسې څه نشته دی لکه ولې صرف ستا دا کس خوښ نه دی او دا کس چې خوښ نه دی بس زړه کې ورسره دغه وساته که نو ښه او خوښ دې څنګه نه دی تا سره هم څه دلایل نشته دی چې دا ولې خوښ نه دی هسې هم نه دی خوښ او ته د دنیا په مخ کې وشرمې ته بیا کنځلې که تاسو خبرو کوم محمد د پردې والا ما خو کې ویډیو کته نو یو پولیس والا هغه یو کس ته هغه نکاح بچولي جی هغه
کس ته تاسو کې چې تا نکاح ورته چولې مخ ته پټ کړی هغه یاره د مخ په ځای پټوم چې دا خطاکار د ګناه ته نشوي ده د دې څه پته لګي چې سبا دا توبه وباسي توبه وباسي دا به داسې نه کومه او دا یو د معاشرې لپاره یو ښه کس جوړ شي خو بیا به معاشره کې خلک تنګوي که چېرته د مخ په دې سوشل میډیا باندې رالو ډېر خلک د اعتراض کوي چې اولې ورته دغه اچولې او بیا به خلک تنګوي بیا به خلک وایي چې نه نه دا خو داسې دا خو داسې که نه نو زه په دې وجه باندې زه وایم چې دا دته خو سزا میلاویږي او که سزا سره د توبه وکړه او توبه باندې قایم دایم شو نو معاشرې ته خو پته ونه لګي دې ته پرده وایي ګوره ښکلی سوچ دی دا ګورې نه وایي چې د خیرات کې یا چاله څه ورکې چې بل لاس دنه خبر نه شي او ته په دنیا خبرې تا ته ځان ښه ښکاري ویډیو مو کتل نو که تا بیا کنځلې وکړې یا بده خبر دې وکړه نو رب خو ته ولید که نه پوه شوې رب خو ته ونیو دا پروډوسر صاحب وایي محمد چې ټلیفون پکې او بالکل راځئ چې راځئ د دوی خبره خو منل ډېر ضروري السلام علیکم هلو السلام علیکم جی هلو ډېر مهرباني ها ما کې تاسو ته ډایرکټ غسته کړه السلام علیکم جی السلام علیکم افتخار بھائی وعلیکم السلام ستړي مشه څنګه افتخار بھائی خیر تاسو خیر زم خسور کې معنی ماما تم سلام کوم کم ماما تا جی وعلیکم السلام عظیم مامای مکرې یا ته ولې زیاتې کې ما ودي ماما ته سلام وکړم نو خو زما خورې ده کنه جی وعلیکم السلام خیر صحت څنګه دی خسور کې مګي څنګه خسور کې ما وي خسور کې ما بس الله دې په سور کې لراو چې ستړي د وسه کېږي سویم وعلیکم السلام سوي ماما یو سوال کې کومه ماما نه سوال کې جی وکړه ها وکړه جی ماما کا کم یو میوه چې پوسټ کې وپس نشته سوي یا کومه میوه چې پوسټ کې ورپسې نشته چې پوسټ کې ورپسې نشته زه جواب ورکوم یاره ورکوله دا څنګه کار کوټوله میوه راوړه زموږ مخې ته کېره او کې د موږ به هم ګورو او به هم خورو او جواب هم درته او بس دا مې ماما را کړی دا سوال نو زما خیال چې اندواني سره هم پوسټه کې وي خټکی سره وي هم سره وي دا څه کې زما په خیره استوبري خو بني ګوپی یاره واقعي ګوپی سره هغه شاته ډنډر کې وي که دا افتخار به استوبري ده خاصټرابري دا ما ګوپی یا ګوپی سبزی نه کې فروټس دي خزان لري خبره وره جی جی هلو دا د سټرابري کې یو تراوي کنه او یو خواږی خواګونو چپس کیږي کنه دا په خیال چي او چې ودکه نامې د ماما له سوال کولو هغه مور کې خبره وره کنه هغه یو پکې خواږی یو پکې تراوي کنه ترسکونی د ترسکون خلک دی غوخه مخه کې ما شي کنه او دا خواږی چې کې می دینه خلک هغه کوي دا چپس کې ماغه دی کنه سټرابري او جی هم ورته لوګان وایو هغه ته نو ناجیزه کې نو لوګان هغه تاسو دا دینه دا فروټ خا فروټ وی د نو تاسو د کم زینه هم بل ماما د نمبر ته پوسونه نه کوي او هغه اول نو زه سر کې مو ماس کنه ماس خان جی جی اماس صحیح شو اماس ډیر مننه کو اماس خان الله دې کامیاب کړي ډیر مننه کو دا اماس خان سره د ورسک روډ نه ماما د نمبر ته پوسونه کې ستړی کیږي نه لکه اماس خان ښه انسان دی بشک او دا چې چودا سي سوال وکړو چې دې په څیر ګرځیدل وکنه اگر زیدونه اخلاص کو سټابلی خبر جواب نو سره کرا کو چا پوه شو ما ډیر تعریف یې مکه او بیا کال را مله الله دې بل رسول خوشاله خا دوباره کال کړ خبرم کوله په ټیک ټاک باندې او جی چې دا ټیک ټاک چې خلک جوړي او سم مقصد د پاره جوړي دا تاسو خبرو کې چې دا ځان مشهوري نو دې مشهورتي کدي خپل سر بیلی ډیرو بیلو دي ګوري وکنه چې د کې محمد وکیس منو نقصانات یو خدای څنګه چې مونږ ویل خپل سر پکې بیلی بل په معاشره کې خپل عزت بیلی اگر ډېر خطرناک دي سر بیلونه زم دغه زیات خطرناک ځکه چې ستا په وجه باندې معاشره کې فحاشي خوريږي یو دویم دا چې د خپل نقصان شو ستا پلار ستا نیانی ګونه چې یو نو ملرلو په معاشره کې په خاندان کې هغه د خلکو جو د پلانکی زوی پلانکی نسیدا سیاست کار کې یا لوري دا ایون جنکې ډېر داس لګیا دي موږ د خلاف بالکل نه یو موږ څنګه ویل چې ټیک ټاک نه تاسو ډېر لوی فائدې غستلې شي که فائدې ته اخلي نه بالکل استعمالول پکار دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ زما ډاکټر اخیستو رار څنګه شکر تاسو خیر جی طبیعت مو خره شکر د الله فضل دی دا شنو ما ته د ما سپیشل پتاندی می ورته سلام کو ما جی الله دې خوشاله کو وعلیکم السلام زما د دواړو لاسو سلامونه قبول کړئ جی
الله دې قبول کړي الله دې نوم راته جی لږ واخلئ جی هلو جی جی وایم نوم راته واخلئ چې په ریکارډ کې راشي جی نو ریکارډ کې خو بس نثار خبرې کوم د سربند نه نثار کاکا جی د سربند نه کوم پر هر پروګرام او بالکل همداسې ته جی نثار کاکا جی تاسو په ټیک ټاک او فیسبوک دغه نه خبر کنه ولې نه یاره ما سره په دې شي نو خو بس نه پیږم زه ساده سړی یم بس یعنی ساده ودا نه استعمال خاخه کوي او نه کور کې غټ موبایل صاحب پرې دما ها کور کې ځوانه بس سوال جواب دا ساده موبایل زه ډېره ښه ده په الله ګران شي چې خوشحاله شي تاسو کول ته زه الله دې ما سره ژوندي اوسي آباد اوسي کامیاب شي الله هم داج د بیت الله ثواب وکړي آمین سره ابل مې یو ویډیو کتل یو ډاکټر او ماما د پنجاب لاهور سایډ چرته نو هغه وی چې زما لور دا تقریبا 2 کالو به اوس برابر شي او زما لور تر اوسه پورې موبایل سکرین داسې ټچ کړی نه دی وی د دې دوه وجوهات دي یو خدای چې هغه ماشوم له مال موبایل غستې نه چې تر څو مانی ور کړي ای شابه بل دغه په مخ کې زما موبایل راخله منه چې دا مطلب سپ کار کې اخته شي س گیمز کوي پای کې لګي او بل وجو سره ټول ورځ سره لګیم لکه د دومره ستړي کما چې موبایلونه د شو ته برابرۍ کینه او دا د مور چې کوم دی ډیر اهم ډیوټي ده چې بچو له ټایم ورکړي زموږ میاندې ماما په کورونه کې سکه کټوا پخ کی کپڑے وینځي زه جارو کی کنه دغه وي موږ خپل ذمہواری پوره کړه حالانکه دا نه د مور او د پلار ډېر لوی ذمہواری ده چې تر سره کول ډېر ګران کار هم دی آسان هم دی خلک د نشو په سبب وای کنه نشه د بد سیس همداسې مکروه د حرام ده همداسې ماشوم له چې تا کوم نشور که د موبایل همداسې د هغه نشهیي شو کنه چې ته نه دا نشه نه کوزي نشي تللی او ماما ساينس دا وجود حقیقت کې نشه ده لکه د نشې کمال دار چې تاسو په ذهن کې ډوپامین دی که غلط نه هغه جوړ شي هغه څه پس کم دی هغه بیا تا مجبوری چې دا کار ته داسې بار بار وکړي کنه نو دغه شان موبایل هم دغه رنګي چې کله دا موبایل استعمال کې او دا بیا نه راخلي دا ماشوم بیا دا ډیسټرب کوي دا بیا چیړم کې زیلم کې جاړم چغې وي چونکې دغه نشه ورته نه ملاوي څنګه چې یو نشي لکه نشي چې نو داسې د ماشوم او چې ورکه بیا خوله راغونډه شي بیا لګي بس نشه ورته ملاو شو مور کټوي په خیا روټه په خیا ته لګي پاګه یو بل یو ډیر مشهور ډاکټر دی هم پنجاب سایډ دی هغه وی چې مال یو کس رااله یو زرانه ما ته وی چې زما لور ده او موبایل استعمال ڈاکٹر صاحب دا موبائل نے سنگھ واڑا موبائل شیرا لور دے سے کار کی یار وہ تو ابھی چھوٹی بچی ہے 4-5 سال کی ہے میں کہا کیا کام کرتی ہے او ان کے مصر ہے یہ ماته ډاکټر صاحب وړه ماشومه ده لکه 4-5 سال دا وای بس کار کی کار روزګاری نشته بلکې موبایل په سوا غستو چې وہ میں دیتی ہوں میں بیا خبره ختمه دا ورکړه ته و ورکا وکړه لکه د دې ته د صحیح علاج وکړه د خو علاج هم دار چې موبایل مو ورکا دغه ماشوم بیا لوی شي په دې موبایل کې دی به ټیک ټاکر نه دی به صحیح دی به څه کوي داسې بل بدبختي زموږ داره موږ ډېر داسې مشرانو کتل ماما چې هغه خصلتونه او خویونه چې کوم د مشرانو نه کنه په دې ټیک ټاک باندې داسې نازیبا حرکات کوي داسې عجیب عجیب حرکات کوي زه هم چې دا وایي کوم مشران دین ابد د دنیا سز دکړو کی خبره نن د یو کار وکړو افتخار خان د سبا د پاره د کړي دي دا ستا ریکارډ سبا پاتې کیږي ستا بچو ته ستا نوسو ته ستا فیملی ته ستا آل توالر ټلیفون والا همداسې دا سوکشتا نن تعلق د سبا سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام افتخار وای څنګه تاسو خې الله کرم دې تاسو خې طبيعت مو خره خیر سره افتخار وای حسین خبرې کوم د خپل زینا کنه حسین خبرې کوي د خپل زینا دا خبره تاسو چې تاسو ما راځي ټاپک کې ما شاله تاسو ډیر خپل تصویر ورکړه او باقاعده والله چې خلک دې بل داسې متاثر کړ کنه جی تاسو رانا شو باره کې ما یو خبره کړې و کنه جی په الله یقینو کې چې داسې ورځې نه دي پاتې شي چې داسې سمارټ جنکې داسې سمارټ الکان دلته د کارخانو پاټک نه بره راځي او دی دا ګولې آلي او دی دا نشې کې نن سبا داسې میډیسن والا سره ملاویږي چې پرسټینګ کې واچي که نه نه د کارخانو پاټک نه بره چې درځي نو دغلته چې کوم خلک دي یا چې کوم ذمہوار خلک دي کوم حکومتي خلک دي کوم پولیس والا دي د خلاف اکشن نه اخلي استا خبره چې هغه سپیس ورګي هغه لار ورګي کنه نو څه چرته د خلکو زاغه وادي کنه دا ښکارا په دې خرڅ کې چې پودریو نشیکس ورځي ځان لرالي هغه د ماری مې چاته باندې سره عام ملاوي د خساره عام ګولې آی
ټمپریچر هولډر چې څه غواړي ملاویږي که نه دا چې اوس دا سړی چې اوس کې دا نه په مور بیا پوهېږي نه په پلار پوهېږي نه په اور لیکونه فایرنګونه ظلم زیاتي او قتلونه چې کېږي که نه دا زیات د نشو د وجې نه کېږي خیال دی که نه چې په دې باندې صرف یو اواز څوک اوچت کړي ولې زموږ د ملک دونه شعور پکې نشته دونه سوچ والله بالله چې داسې بیخي خفه دا زړه والا جاړي دی دا څنګه حکمران دي زمونږ دغلته ستاسو که خیال کړی احتشام د خیبر چې کوم دی صحافي دی په دې باندې ډېر کار کړی او ډېر ویډیوز جوړې کړې وي او دغه خلاف مسلسل لګیو د یوسف جان خبره درته کوم یوسف جان راشي د انډس سټیټ باندې یو ټي نارکاټس افیس مخې ته د پوډریان ځان سره زړې یو دوه بیګانې مراولي چېرې میډیا ته ایشو کي او مین زه ته نه راځي ما ورته ما چې ورشه پاتې که نه بره ته ویډیو جوړه کړي که نه دا دوکانداران راواله که نه همداسې په کار ده چې صحافي سړی مین پېنډ نه رالي صحافي ځان صحافت سوچ کوي غلط پیسې ورکوه ستا غیر قانوني خبره به رښتیا کوي او قانون خبره به دروغجنه کوي صحافیت چېرته دی په چا کې نن سبا صحیح دا الله دې خیر وکړي الله دې وکړي چې کوم ذمہوار خلک دي چې هغه په دې خبره پوه شي چې دا نن په بل نن سبا هم په دوی ده دا وبا خو داسې ده د دې مثال د باد دی د طوفان دا ګرځي هر طرف ته ځي قسم درته کوم چې داسې جړار راځي چې داسې سمارټ تعلیم یافته جینکې داسې سمارټ هلکان اول زما یو راټینګ کړو که نه تقریبا داسې 47-43 داسې عمر به یې وایي که نه نو هغه نه ما بیا کوېسچن یې تپوس وکړو ما چې ستاسو نوم دی پلانکې زما دی چې کوم کوېسچن نه کړو والله چې زما ضمیر یې ملامته کړلو داسې انګلیش یې راته ویلو داسې ماتې ریټینګ ولیکلو داسې یو پین مې ورکړو چې حالاتو ته مې ده وکتل نو چا به ځان ته نسکیر نه راپرېښودو الله دې رحم وکړي حسین ډېر زیاته مننه کوو خوشحاله اوسې ورور ډېر زیاته مننه کوو ما بس دغه او دام یو وبا ده د وخت سر نه پخوا به پوډرو بلکې اوس هم پوډر خو شته دی ډېر زیات دي ما بېګا د جو کې د موبایل طرف ته مې وکتل بېګا یو ځوان زموږ کوم چې افیس دی نو هغې نه چې تلم کم ټایم کې د ننوتم مې کتل یو ډېر ښکلی ځوان وړه ګیره او داسې زما په خیال چې 20-21 سال عمر به او پروت نو بیا چې زه واپس راتلم بیا هم هماغه رنګې پروت و که نه نشې یې زیاته کړی و چې هر څه چلو نو که ته دغه وګورې یو داسې وه چې مخ روزي کې چونکې د ادارې هم داسې ډېرې هسپتالونه دي علاج چې کوي د یو کس یو ویډیو وښیي د علاج د مخې نو هغه بل شان دی چې بیا علاج وکړي دومره ښکلی ځوان چې د انسان هغه وایي چې زه ورته ګورم دومره ښایست الله دا ټول ښکلي و که نه انسان دی ښکلی ماما که نه انسان دی ښکلی خو ده ځان په ښکلا پوه نه کړو دی اخوا واوړېدو نو د سره کام قبیله هم بیا شرمېږي د دې مور او پلار به څه وایي مور پسې ګرځي ګوره وایي چې د نشې وخت راشي د پلار پټکې د مور صادر ګاڼه کوي نه دا نشه نه ده دا بیا داسې بې عزتۍ ته خبر وځي او دا بیا دا بېحسه شي نو بس الله تعالی دې په دې باندې رحم وکړي نو زما او ستا د وس کار دی نه ما او تا به کوم سړی د لاس نه نیسو چې راځه وروره خو یو کس به هسپتال ته بوځو دوه به بوځو بیا به څه کوو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مه شئ جی خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک خبرې کوي کوم ځای نه مې کال کړی زه قاری عبدالله سے خبرې کوم چې څنګه راکې تاسو څنګه یې ښه الحمدلله قاری صاحب محترم په الله ګران شي دا نوم را دوباره اخلي جی قاری عبدالله سے عبدالله سفید څنګه جی قاری صاحب محترم څه نظر لري په دغه باندې چې کومې خبرې ماما وکړي زه خو چې جومات ته راغلم داسې خاص پوه نه شوم ښه جی جی مونږ قاری صاحب محترم خبره کوو چې دا موبایل او بیا موبایل باندې سوشل میډیا په سوشل میډیا کې خصوصي ټیک ټاک په دې باندې مونږ ویل چې په دې باندې ډېر پروفیسران هم دي ډېر هنرمند هم دي چې هغه مختلف قسمه هنر ښیي سبقونه ښیي علما کرام دي مختلف قسمه آی ډیز چې په دې باندې احادیث مونږ ته ښیي پکې خو دا ځینې بدبخته پکې داسې چې هغه پکې عجیبه عجیبه حرکات کوي او د فیم دپاره د مشروطیه دپاره تر دې حده پورې چې لاړ شي چې ځینې خلکو پکې چې کوم دی هغه یو قسمه خودکشي مو وکړه بالکل حضرت صاحب دا اصل کې دا خلک د یو سیز نه ناجایزه فایده اخلي جی جی
امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ د مذهب امام دی، د جی او سړي په مزاربت کپړه ورکړې وه خجی چې دا هغه علاقې ته یو سال ته خرڅه کړه. مزاربت مطلب دا چې یاره تاسو د اماماله د لس لږ روپو کپړه ورکړي، دا خرڅه کوو کدي 16 لږ روپیو کې دا 16 لږ روپۍ په مز نه وي دی وکاته بالکل نیمه ګډستا نیمه زما جی جی هغه چې سړی یو ورته چاودي چې حضرت کې دا کپړه ګرانېږي لږ صبر وکړه لکه زه به د مسلې استنباط ولکه اوس وخت کې ګرمه کپړه یعنی یخه کپړه سواد دی اوس دا زمونږ علاقې ته څوک چې کوم دی یخه کپړه وړي یا د یخنۍ کې یخه کپړه وړي د ګرمه کپړه چې لکه دا والو او بس حساب کې ښه نه ځي هغه خو لکه اغوستي په هغه کې وي او بیا باندې خرڅوي نو هغه جي سړی چې لاړو هغه ډېر وخت پس راغی امام شهوتي حضرت تاسو ډېر وخت تېر نه کړو وی جی هغه هغه کې کپړه ګرانې ده هغه کې ګناه نه وه خو ده دا کپړه ګرانه خرڅه کړي امام شهوتي څونه ګډې خوشحاله وي دا نه د جیب نه نیمې ورکړي او رخصت یې کړو د تقوا دا چې د مسلمان د فدیې مناجعې رسېده نه دي که دا د رسیز دی او دا یو سړي دا د موبایل مثال دی که دا موبایل ښه استعمال کړو ما ته به ښه سبق که ما بد استعمال کړو بیا به زما غونډه زندګي دا بربادوي او دا جي چې کوم خلک دا کار کوي زما د والدینو نه ډېره سخته ګیله چې ماشوم لا موبایل ته نه رسېدلی چې دوی اتخاذ موبایل پیدا کړي موبایل پیدا کړي دا هغه بیا خامخا دا حتی جوړېږي دا نه رسېدلی حضرت او دي د خلکو نو ټوله د ماشوم رومبۍ مدرسه ده مور ده پلار دی نو چې پلار دا شي پیدا کړي نو بیا معاشره کې دا او د دې نه بیا چې کوم دی بس یو بدنامۍ سبب جوړ شي نو صلی الله زمونږ ملک ته والله زمونږ مشرانو ته ټول الله نیک خلکو ته الله خیر پېښ کړه او الله دې بدو خلکو ته الله دې نیکو هدایت وکړه څنګه ماما څنګه ماما او زما ډېر زیات خوښ دی په ما ډېر زیات ګران دی الله خوشحاله ساتي جی یو وخت یو زمانه او یو د زموږ علاقې ته راغلی لوکیشن کې د سیروزي جومات راغلی پکې هغه شاه مو غالبا چې مامام راغلی جی 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 او ماما که یار ډېرې ته غالبا تاسو راغلي وي خو وخت شو الله هم خوشحاله کړه مفتي صاحب تاسو دعاګانې دي دا او د الله کرم د احسانات په موږ باندې ډېر زیات او بیا تاسو لاس چې اوچت شي نو بیا خو الله تعالی هغه قبلوي خامخا اللهم آباد لره جی ما څه داسې دی دغه اورېدې دا کې ډېر سبق پورو په هغې کې مونږ بیا د دې سبقونو مونږ په ډېر سوچ کړی ته مونږ په ډېر سبق الله تاسو له نورم همت درکړو الله کامیاب الله دې بارے نه وساته ډېره مننه وکاري صاحب ډېره زیاته مننه په الله ګران شي الله پابند شي چې دا داسې خلک ښایسته خلک مونږ ته کال وکړي او زمونږ زړه بیدار کړي روحونه هم تازه کړي بالکل په دې ښو خبرو بالکل نو څومره مونږ تازه شو بالکل بالکل کاش چې داسې هر یو کس وي نو دا دنیا خو جنت دی ماما دا به خپل ټاپک سره وتړو که نه لکه دا ریډیو دی د ریډیو کې اوس ناست یو نو کېدای شي داسې یو پروګرام د ټایم کې روان یو سټیشن کېدای شي چې هغې کې هېڅ څوک به پته نه وي چې دا څه مقصد دی څه ویل غواړي څه نه ویل غواړي او چغې سورې او بس یو سیسټم یې روان کړی که نه نو کېدای شي هغې ته داسې خلک کال نه کوي بلکې کېدای شي دا کوي به ورته نه لکه څنګه دلته او چونکې ستاسو خبرې درنې دي ماشاءالله تاسو ناست ښکلې خبرې کوئ نو دا کاري صاحب په خپله باندې کوي دوی خبرې څومره درنې وي بالکل څومره ښایسته وي ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې په دغه باندې زموږ چې کوم کانټینټ وي یا څه موږ جوړو هغه هم دغه شان دي فایدهمند وي د معاشرې دپاره ګټور وي نو هر قسم خلک مونږ خبره د بل دپاره کوو بالکل چې خدایه دوی په لار راواړي امین او ډېر خلک په لار دي لږ خلک بې لاره دي او بس په الله دې په ایمان د مفتي صاحب خبره رحم وکړي امین جی کال به والو بابا جی السلام علیکم ستړي مشه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سے محترم په خیر راغلی الله د خوشحاله د الله د خپه مکه سره دی ماما امین امین سره تاسو جو خدای دې آباد لره جی دا ماما ته زه یوه خبر کوم دي د دې ګزارې نه بلې فریقیان مو زړه کې ډېره ښه مو زه به ماما ته دا خبره کوم جی 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 ډاکټرۍ په باره کې جی جی یاره دې خبره مو کور والا بیماره وه بیا مو دغه ډبرې ګاډینګ ته بوتلله محمد ایاز نه ما دغه ملې د یو ډوکو ډاکټر ده که نه جی جی نو هغه ته کله کېناستلو مونږ یوه مخته یوه زنانه وه ورپسې لمبارې مو کور والا وه پوه شولې که نه ښه جي نو هغه ته کله کېنوله تپوس یې ترنه وکړلو ویلو چې هغه ده زه عمرې ته روان یم راته ښېږم د برابرې ستنې ووایه د عمره خاصو بیا سره وکړه هغه ته ټوټیاکو کې ستنې ولې هغه د یوه خبره وکړه زه چل وکړه زموږ خا دوایي چوته نه ویر کوو واسه پرې پوه شوه ته ویر کې بیا نه رسوي پوه شولې که نه ته په خدای یقین وکړه سمبو ته ماما هغه د کې مخته وه ودرېدلو
هغه ته بچا د کانه کې ته د کانه کې بچا پر د کومه خاطر وای دا هغه خلکو ته یې کنه اوس مریضو چې تر دې پوښ ولې کنه یو پروګرام کوي چې تر تمخ تا و درېدل هغه تاسو هغه خپل ځوی ته وی خدوی مو ورکو هغه خدویانی ورکړي او کنه په دې تاسو ماستر کوي او هغه دي ډاکټر ته باید خبره وکړه ول ته مو خدوی واسه پرېښه په دې نه وکړو بیا تر رسینه بالکل اجي سب ته ویو چې د ټیک ټاک باره کې د موبایل باره کې سره لرو تاسو چې موږ سره شیر کو ما دا چې الله موبایل خو خپل ځون کې د خپل وسره د جبه خپل جبه به تاسو خاين جی دا کته خاص ملای خاص ملای کته عبادت ملای عبادت ملای زبردست څه لګانا بالکل نو ته په عبادت ملای کنه هغه نه خاص ملګر کنه شو خو بدل کی ته خو وای کنه په انداز موبایل لا ته خیر لګي خاص ملګر خدا کنه چې څه سره خو بعد خبره نه کوي کنه فکابادي هغه کوي استعمالوي نه هر ځای کې به تاسو نه خلک نفرت کوي بعد بدني چې دا الله سي دا نه منه موبایل استعمالي دا پلان کای کو کې دا ډینګای نه دا ډېر د اوس کو دا پوښتنه کوي دا بس تو مرګرو تاسو ته موتر په سپیشل سلام وعلیکم السلام اجي سب ډیر زیاته مدنه کیو اجي سه موږ سره او خبره تاسو ور دي یو کولر نیمه په بل واخلو ډیره مننه مهرباني د اجي سب د کال کولو او خبره یو کوي چې دا که خې استعمالي خده بالکل دغه څه د ځان حساب هم دی بالکل کزان د خ استعمال کو خو پاتې ونه شي داري در سره کزان د بد کو ځان د په نشو تماشو کو بس تباہ بربادي اس بنش او جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله افتخار صاحب تاسو ته سلام او زموږ د لیجند اداکار سید رحمان شنو صاحب ته سلام علیکم السلام جی الله دې آباد سر د صدیانو کې پیدا کیږي ماشاءالله بشک خوشاله دا څو اسماعیل جان دا په مونږ ډېر خیر لګي همدا سره الله دې خوشاله ساته جون ورکی او صحت ورکی الله تعالی دې خوشاله کړي د زړونو دا د خلکو دي زړونو خوشالي همدا او سره افتخار صاحب ماشاءالله تاسو ډېر خپل پروګرام دی زه کله کله اورم ډیر او مننه بس کله موقع ملاو چې ټلیفون مې نه خونن بس چرته موقع ملاو چې ډاکټر عثمان ډینټل سرجن په خبر نه خبرې کوم خا ډیره خدای ډاکټر صاحب په الله ګران شي خوشاله شو تاسو کول تا ډیره مهرباني به دوانو د خدرانون درانه سلامونه وعلیکم ډاکټر صاحب تاسو بل شنو وخت جی تاسو بل وخت ضرور د ټیک ټاک باندې یا سوشل میډیا چې کوم استعمال زوم په مشرق روان دي تاسو ته مطمئن یې دي نه یره افتخار صاحب زه مطمئن نه یم وده کته بس دا شي دا د دې ډرابیکس ډیر دي بس دا د دې حواله مطلب ډیر کم تر مونږ ته ښکاري نه مطلب زموږ ټایم کې دا شیزونه نو ډیر ښه ټایم و سلمان صاحب تم په دا اوس دا پکې څو دغه پکې نه ویني دا وروته خو بهرحال مات نه ښکاري صحیح ډیره زیاته مننه ډیر خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب د درانه او بد دعاګانو کې مې ساتي الله خوشاله ان شاء الله الله خوشاله ساتي ډیره مننه جی ډاکټر صاحب سره ډاکټر صاحب چې وراله وی خبره لنډه جماعته خنخ کاری لکه دومره د خلکو ازونه مور شوی ماما او دا د زمونږ د استعمال د وجه چې زموږ پکې هغه چې کوم ښه کارونه دي هغه پکې پټ شول هغه د خلکو پټ کو باز خلکو پټ کو کنه کنه کبه چې ښکارا خبرې سمره اکثر ماما سره اکثر مونږ د ډسکشن کوو چې ماما سوشل میډیا مې تاسو ورین راځي فیسبوک د یوټیوب د ټیک ټاک ته ماما وینا بالکل نه او د څه نه چې دا وجه دا شي سټیک نه دی لکه دا د ټلویزیون غزي نیولې دی یو قسمه په دې کې څه شک نشته دی د ټلویزیون مخه نیوز چینل یو کده چې هم دې تر حلال ټلویزیون چې کوم دی چې په ترسو پرې په دې باندې خپل غو ویډیو نه ور کړی دا وی غ ډراما یا چې کوم غ سب دا وی پروډکشن یې غ مخ کې نه زی سوشل میډیا نه بغیر او چې په دې کې دا دومره ګن پروت دی د خلکو پکې دا ځنې خلکو پکې دومره لوی کار کړی دی چې دا په وجه باندې ماما او د ماما پرنګ نور شخصیت چې کوم دي هغه په دې خبره باندې یریږي چې څنګه خلک مونږ ته او مغه نظرو کې چې کوم دغه نور خلکو ته ګوره دوه قسمه خبرې دي یو ماما یو کسي هغه مونږ وایو کنه د کس ما سره وخاندل یا زما د کریکټر سره وخاندل او یو ما پر وخاندل دا سوشل میډیا باندې څومره خلک دي د دې ځان کې داري دا جوړې ما سره خاندي زما د اکټینګ سره خاندي زما د کردار ادا سند نه په منځ کې د پورې خاندي بالکل په دې باندې دوی ځان پوهین السلام علیکم جی ستړي مشه هلو خجی بل کالر وګورم چې دا کالر نیم پکې بل غستې شو ټایم را سره یو منټ نیم شته دا ډاکټر صاحب شکریا ادا کوم ډاکټر صاحب ډیره مننه کوم السلام علیکم جی
وعلیکم سلام صحت هم ښه دي الله کرم دې تاسو ښه خیر منګل جی ماما ته سلامونه او تاسو سپیکر وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالا ګران شي سو ګرم سلامونه وعلیکم خدای السلام دې خوشاله کا جی رور سو کوم ځای مې کال کړې محمد علي کوم ځای مې کال کړې سریخ مرو سریخ مرزونه محمد علي صاحب ډېر جی رور سبا وای څنګه سورکی راخیرا الحمدلله ټاپک باندې خبره کول غواړي په ټاپک باندې دا خبرو کو چې دا ډاکټر څه خبرو کړنو بس دا خبره چې بس اړې راځ سړی مور کړي خاصه ساسو متنزله موړ ده نو خو ساده موبایل کې بس موبایل چې دا ساده موبایل را سره او بس هغه قربان د ساده موبایل نو موبایل هم ساده لري ټیک ډیره زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسه الله دې آباد ماما ته وکړه درامي هم کتی ډیره بار پیسته خره کوم کوزه پیسته خره کی وکړه درامي هم کتی هغه خره کتی په کې غانا وا تیر په خیر وکړه کومه درامه وړه مزه به او هغه رنگ پرنګ رنگونه او رنگ پرنګ رنگونه هغه لړ بيجي لاړ ولا بيجي را او جی او د ډیره مننه کوم خوشاله کله د کوم تر چکر کېدو به خو بس اکثر به نه وي الله دې خوشاله کا الله ګران شي چکر شي کلهونو سره پراتو وتا خو باراوي جی نو څه ختم کړی ماما الله ګران شي ډیره زیاته مننه کوم خوشاله آباد اوسئ ماما ګلاب جی حضرت مومن او عامر خان او به دا پروګرام اوري خجی او هغه وی چې ډېر ښه پروګرام دی ډیره مننه او دا کومه خبره چې تاسو کې په دې باندې موږ نن نه پس عمل کوو نو به کمنټ کې کنزل برداشت کوو د خلکو نو به دا کوم هم نصیحت کوو نو الله دې وکړي چې ټیک ټاک کران چې کوم دی دغه خمسه چې خو ته خیال شي بالکل اول غو دې کین ته وبدي وباسي لکه څه ضرورت ته کله ارسه خلکو قتلو واورید او چې بیا نه منی کیږي نو بیا دې خ داسې کوي چې هغه بیک سایډ ته نصیحت فائدہ د شخصیت باندې مسوک سبب د چې تنه کې وسره معاشري تم کې او موږ شروع کې د پروګرام په شروع کې ویلي چې موږ سره داسې ډېر مثالونه پراته دي تاسو خپل په سوشل میډیا باندې وګورئ چې هغه همدغه سوشل میډیا دی همدغه ټیک ټاک د کوم د استعمالي خو معاشري لا ګټه ورکړي ماما زه خیر سره نو زه خو يم چې بس خرو زه چې خرو او الله دې خوشحال چاچا چې مترنګ کو مننه او دغه سه پوهان خلک شته دي چا چې ونو کوي کړی د الله بجلی دا غیدم پروردگار د بجلی قائم کی چې بجلی وته سیده ډیر مننه جی افتخار خان تاسو زموږ د پروډوسر صاحب او د سونو نتورک چې کوم دی د بشرانو کشرانو ډیر مننه نو زما خیال ته اجازه نه ما ته اجازه ته وتا او کومه څه غلطي شوي نو معافي غواړو د الله پامان نو غلطي خو ما وختي شربت مرانجو سره راندره پرخه پکې دا وشي کیږي انسان نه غلطي دا کو ما د پروډوسر سره پوره شتا نه پوره کیسه راته کړی دا خبر تاسو به هم د خیره سره ان شاء الله ملاقات پکو ترغه پوری د الله پامان السلام